أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجعلنا او شکریونگا بینهم ددی پمنس کی وبین القرى التي او پمنس کلو اغکلو کی بارکنا چنگا برکت اچولے او فیها باغی کی شام ته اشاره ده کوم دغه چې د برکت د اسمه کې ذکر راشي شام او د فلسطین علاقہ یعنی د دې علاقہ د سبا د یمن او د هغه د شام د دې کاروبارونو لارې د روډونو د دې فیها باغی کی قران کلی ظاهرتن چخارو وقدرنا او مونږ اندازه کړی وی فیها باغی کی السیر لاری موت اندازه کړی وی بیا د دې څنګه اندازه کړی وی د دې به مفسرینو توجیهات کړی دي دا چې لارې دشت نه وي دغه چې بدشتو کې بیا مسل ګراني نو الله تعالی ته په دې هغه ته آبادی بندوبست کړو نو چې کله آبادی وي نو مسل آسان وي پړاو آسان وي دغه خوراک آسان وي مطلب هر حال د سفر دې لپاره د ګران او یا د سختی باعث نه وو بلکې سفر په خپل دې لپاره د خوشحالي او د اسانتي ذریعہ و لکه څنګه چې موږ شکر تزو سواتا نارانتا وغیرہ وغیرہ نو سفر کو په خپل سختی ډیره زیاته خو چې داسې دې تزي سره نو دا سفر په خپل د شکر ذریعہ او د سکون ذریعہ جوړ شي بیا نو دې لپاره ما دا سفر د آرام او دې لپاره د سفر ما د خوشحالي ذریعہ ګرځولې و دا خو د دې لفظي مراد شو او مقصدی مراد څه نه ده الله تعالی دې ته په کاروبار د پاره د شام او د دې سره داسې تعلق جوړ کړي او د لارې ورته اسانه کړي وي چې دې په اسانه سره تعلق کولای شو او چې کم ملک اندرونی طور باندې یا بیرونی طور باندې لارې اسانه وي فراخ وي خلک قربان تک را تک اسانه سره کولای شي امپورټ ایکسپورټ ور باندې خکېږي دا غي تجارت او د غي کاروبار د ډېر اوچت وی اعلی وي نو سمکه می داسې بهترین ور کړی و او کاروبار می داسې بهترین ور کړی و دیتا هغه طرف ته اشاره ده نو بیا چلو شو دا غي وقدرنا فيها السير بیا موږ ویلو سیرو چې ګرځي فيها بده کې لیالي د شپې او ایامن او ایامن او دورته امنين په امن سره تاسو باندې وډاکی او خطرې یا بل خبره به هم نه فقالوا ندی اولی ربنا اے رب زمونگا باعد لرکی بین اسفارنا فمن زمونگا سفرونو کی وظلمو او دی ظلم اکڑو خپل دعا اکڑلا شالا دمونگا رجدوال دمونگا تلرکی دا الفاظ او بعض مفسرین فرمائی چې باقاعده په خلی دا دعاګانې اکڑلې دی او بعض وایي چې نه دا دعاګانې نه وي د دې چې باقاعده دی ویلو بلکې دا د دوی ناشکری ته الله تعالی اشاره وکړه چې دې ناشکری وکړه او دا ناشکری داسې ده لکه سړی په خپل الله ته وایي چې رانه وایخلې یعنی یو نعمت ته درکړې ده او دې ناشکری کوي نو دې مطلب داسې دی چې الله ته په خپل وایي چې رانه وایخلې نو دې وجه ناشکری مکه وایي الله دې موږ تاسو بچ کړي دې ناشکری نه ولادي معاف کړي وظلموا او دوی ظلم وکړو انفسهم خپل ځانونو سره فجعلناهم بسقل موږ دوی احادیث کیسه افسانه واقعي یعنی حقیقت بزمه کې ختم شو صرف کې صفات شو لکه موږ اوس کې څه بیانو ومزقناهم او موږ ټوکړي ټوکړي کول دوی کله ممزق په پورا ټوکړي کول سره خمه زری ان یقینا فی ذلک بدیک الایات النشانات لكل صبار اندهر صبر کون کی شکریا ادا کون کی دپارا ولقد بتا کی سرا دا آیاتم ګرانده خټیرا ضروری ده آیاتم تکول پتا کی سرا صدقا رشتیا اومندا د ابلیس خبره صحیح شولا ټیک شولا علیهم بدوی باندې ابلیس تصدیق وکړو په دې باندې ابلیس څه شي ظنه ګمان د هغه د ابلیس چې دې باره کې کم ګمان کړي او چې دا خلق وزه په ناشکری کې دوکه کما نو ابلیس کامیاب شو داغه ګمان رښتیا ثابت شو او د ابلیس ګمان چا رښتیا ثابت کو د قوم له رښتیا ثابت کو هغه د سبا رښتیا ثابت کو نو
فتبعوه بذی پیروی وکړه د هغه یعنی د ابلیس الا مگر فریقا ویډلې من المؤمنین د مؤمنانو نه وما كان او له د پاره یعنی ابلیس د پاره علیهم بدوی باندې من سلطان زور الا مگر لنعلم د پاره چې موږ او پیجنو معلوم کو من چې څوک یؤمنو ایمان راوړي بالآخرت په آخرت باندې یعنی ابلیس دی په زور مجبور کړی نه ونه مجبور کول شول خو موږ خو آزاد پر خو دي د لپاره چې پته ولګي چې ایمان څوک راوړي ممن هغه چانا هو چې هغه من حد اغینا فی شکن په شک دی وربک او رب دستا علی کل شیء حفیظ په هر شی باندې نگهبان دی قل ادعوا الذین زعمتم قل هو یا پیغمبر ادعوا چراو غړی الذین اغه کسان زعمتم چې تاسو ګمان کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه لا یملکونا چې مالکان ندي هغوی مثقال ذره په برابر د یو ذره فی السماوات په اسمانونو کې ولا فی الارض او نه پزمکه کې وما لهم او نشته غوی د پاره فیهما بدی دواړو کې ان اسمکی او اسمان کې من شرکن ته شرکت وما له او نشته غوی د پاره یعنی الله د پاره او نشتا الله د پاره منهم دا غوینا من ظهیر څوک مددگار او نه الله تصرف شتا ولا تنفع الشفاعه او فائدہ ورنکی الشفاعه سفارش عنده د الله بنز باندې یعنی الله سره الا مگر لمن اغچاتا ازنا چې اجازه تو کی له اغتا چاته چې الله اجازه تو کی د سفارش هغه به بیا سفارش کوي او چې الله اجازه تو نکي نو په خپل ځان خدا اډو د خبرو د आवाज اختیار هم لري چې आवाज وکي आवाज هم نشي کولای چې د سفارت دومره لوی خبره حتی تر هغه وخت پورې اذا هر کلا فزع چې لری کړل شي هغه hebat عن قلوبهم د دې زړونو قالوا نذي بوای ماذا قال ربكم سو ویل رب دستاسو قالوا نذيب اوي الحق حق خبر يوكللا وهو العلي الكبير او داله تعالی وچد او لوی ده د دې باره کې د آیت ولا تنفع الشفاعه لګرانم دې لګ توجه تاسو غواړي خامخه چې دې د باره به څوک سفارش نه کوي الا دا چې الله اجازه کوي او بیا ورپسې الله فرمایي حتی اذا فزع ارکل چې لری شي د دې زړونو هغه hebat لری شي بیا پختنه کوي چې څو ویلي نو دینه دا معلومیږي چې کومه د اندازه لګولې د مفسرینو هغه دا چې دا سړی به اجازه وغواړي د سفارش لپاره او چانه چې د اجازه وغواړي لکه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نه یا د شهید لپاره چې کوم الله وعده کړی دا یا د قران بیانون کې او حامل لپاره الله تعالی چې کوم وعده کړی دا هغه به الله تعالی ته دعا وکړي سوال وکړي چې الله ماته اجازه راکړي چې د سفارش وکما او بیا به هغه باندې hebat په ټوله باندې به نو چې hebat لاړ شي بیا ورې پښتنه وکي چې الله زما د سفارش باره کې تاسو جواب درکو یعنی ته اجازه ملاو شو الله څه ویلي ناغي به ورته الحق صحیح خبر او کړه الله او دینه دا اشاره ده چې کني الله تعالی تبارک ماته اجازه راکو یا رائے نکو نو چې رائے نکوم نو الله صحیح ویلي ته به د قابل نه او کرای کړو نو صحیح ویلي الله تعالی ته په قبول کو دا هغه د خپل خبرو منځ کې چې کوم انسان ته یو خلا باندې پیدا کیږي دغه په بنیاد باندې خود دې یو حدیث ته هغه باندې کې دا خبره به نور واضحه شي ترمذی شریف کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله تعالی د یو کار فیصله وکي نو فرشتي د هغه خبره د پاره د عاجزی په بنیاد باندې خپل وزره داسي اوهي لکه څنګه چې زنجیر په یو کانی باندې دا شرا کوي او هغه یو आवाज کوي هم دا غرنګ هغه وزر دړ پیدو هغه आवाज وشي لکه څنګه چې کانی باندې زنجیر راغشي بیا چې کله فرشتو ته هوش راشي دا د الله د حکم د الله تعالی د حکم چې کله بیانې په دی باندې هغه hebat کیفیت چې کوم راغلی بیا هغه لري شي چې کله لري شي نو بیا فرشتي یو بل پختنه وکي چې الله څه فرمایل او بیا ورته فرشتي یو بل جواب ورکي چې هر څه فرمایل حق یو فرمایل اې الله تعالی خبره کول د هغه روب د هغه دبدبا د الله شان د الله قدرت دا دومره لوی دی چې څو خبره هم نشي کولای او دا دومره سختی چې الله دلته بیانوي یا په دې حدیث کې بیان شوی دا د دې لپاره چې ته یوازې په سفارش باندې تمکین نه چې په دې تمناس یو په دې تم باندې خپل غلط کارونه کوو ګناهونه کوو چې کنه دا پلانې په مخلاص صحیح او پلانې په سفارش کې وغیرہ
هغه بنیاد باندې الله تعالی دلته خبره کړې ده قل ورته وایا من يرزقكم سوق دې چې رزق در کوي تاسو ته من السماوات د اسمانونو نه والارض او د زمکنا قل الله امته وایا چې الله تعالی او دا ډیره بهترین دلیل دی چې کله تاسو سره مقابله وي د دایې لپاره چې ته وایا چې تاسو رزق څوک در کوي نو زهره خبر ده دانشي ویل چې فلانه دا فورن ویل چې فورن بوای چې نو چې رزق الله در کوي نو به خبر اولې د الله نه مانی رزق نه مراد تاسو ضرورت الله پوره کوي نظریات الله پوره کوي خبره به بل چا مانی قل الله تورتوا چې الله وإنا او بشکمغا وإياكم او تاسو یا تاسو لعلى هدن یعنی خامخا پمونګه یا پتاسو کې یو کس دې په هدایت باندې مونګه یا تاسو په هدایت باندې او یا فی ضلال مبین په گمراهی کې ښکار یو زه تاسو دعوت در کوم او تاسو نه مانی خو یو کومګه کشته کنه چې هغه په حقیقت ته هغه صحیح ده نو رزق څوک ورکوي واغې جواب وکي قل او یا لا تسالون تاسو نه وو پختنه نشي کېده اما د هغه عملونو بارکه اجرمنا چې مونږه هغه جرم کړی وي زمونږه د جرمونو بارکه تاسو نه تپوس نه کیږي ولا نسالو او نه تپوس کېدی شي اما د هغه تعملون چې تاسو کوي نه مونږه نه تپوسو کې تاسو عمل بارکه نه تاسو نه تپوسو کې زمونږه عمل بارکه ځکه چې الله خو به هر چا د هغه عمل بارکه پختنه کوي کوم چې هغه کړی قل او آیا یجمعو جمع بکی بیننا زمون پمنس کی ربنا رب زمونگا ثم بیا یفتحو فیصله بو کی بیننا زمونگا پمنس کی بالحق پا انصاف سرا وهو اوغا الفتاح العلیم فیصله کون کہلے او پوہ دے قل ورطور تو آیا ارونی اخیماتا اللذین اغاکسان الحقتم چتاسو جوڑکڑی دی اغوی به اغسرا یعنی الله سرا شرکا شریکان کلا دا سندا دا تاسو شروع کړی جوړ کړی دي دا سندا بلکې هو الله اغه الله دې العزیز ذرور الحکیم خاوند حکمت ولده وما ارسلناک او نه را لګلې موږ ته الا مگر کافتا للناس پورا انسانانو د پاره کافی انسانانو د پاره یعنی ټول انسانانو د پاره بشیرن زیر اور کون کے ونذیرن او ير اور کون کے ولکن او لیکن وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون زیر اور کون کے او يرون کے لیکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نہ پوہیږي بخاری شریف کی حدیث تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ہر قوم د پاره الله تعالی یو پیغمبر را لګل او هغه د قوم او یا د هغه علاقې پیغمبر او د هغه ذمہ داری بو او زه الله تعالی د قیامت پورې د ټولو انسانانو د پاره پیغمبر را لګل د ټولو انسانانو د پاره پیغمبر را لګل او بل حدیث ته هغه هم د بخاری او مسلم دواړو کې راغلی چې زما او د قیامت په منځ کې داسې د دوه غتو نشان رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو یعنی موږ په منځ کې به بل پیغمبر باندې راځي او قیامت پورې چې څومره انسانان دي زما پیغمبري د هغه ټولو لپاره نو دی وجنا دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي کاغه امریکایي دی او کاغه عیسائی دی او کاغه يهودي دی او کاغه خو هغه منون کې نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دا ټول ته ویل کیږي کنه خو څوک مسلمانانی او هغه لپاره هغه د اجر او د جنت باعث وګرځيږي او څوک ته انکار وکړي هغه لپاره هغه پیغمبر د جهنم ذریعہ وګرځيږي همدارنګه په سورته اعراف کې تیر شوی دی آیت نمبر 158 کې 158 چې قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا اے خلقو زتا ټول د لپاره پیغمبر یم تاسو ټول د لپاره پیغمبر یم آیت نمبر 158 نه اعراف سورہ اعراف ويقولون او دی وای متا چکلبوی هاذا الوعد دعوادا ان کنتم کچری تاسو صادقین رشتیا وینکی رشتیا دا یو سوال مزیدار هم ده چې یہاں پر دا خبره واضحه کا چې سبا شهر باندې عذاب راغی او بلقیس خو اسلام قبول کړو نو بیا ولې عذاب راغی نو عذاب د بلقیس په زمانه کې نو راغلی او د سليمان عليه السلام په زمانه کې هم د سليمان عليه السلام په زمانه کې هغه مسلمان شوی و او دا غینه ورستو بیا د نافرمانی کړی و لکه څنګه چې د شعیب عليه السلام په یو وخت کې موسی عليه السلام هم موجود و غځي کې نو هغه وخت عذاب نه راغلی
او چې کله موسی علی السلام دا غزنه لاړو همدارنګه د ټولو پیغمبرانو نوح علی السلام موجود وو خو هغه عذاب هغه وخت کې نه راغلی کله چې نوح علی السلام الله تعالی وایستو او دینه فرمانی وکړه همدغه رنګ د بنی اسرائیل همدغه رنګ د قوم دا د هغه مزړه کې سوا او عذاب دغه نه باقی کې سره خو د قران کریم د تاریخي روایتو لحاظ نه ساتي چې اول خبره اول شی وی بیا په دویمه او کې بیا دریمه او کې دا د هدایت په بنیاد باندې خبره کوي چې کم ځای کې د کمی خبره ضرورت ته هغه خبره کوي کې دې شي هغه د تاریخ بنیاد باندې اول وشي او یا کې دې شي تاریخي بنیاد باندې هغه ورستو شي پاتې شو اوس چې کومه علاقه د سبا د یمن هغه بیا بهترینه علاقه ده الله تعالی هغه کې خو بهترین د یمن بهترینه علاقه په هغه دغه ته سزا الله تعالی ورکړي ويقولون او دی وای متا هذا الوعد چې کله بوي دا وعده ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتینی قولوا یا لكم تاسو د پاره میعاد یو وعده دا یوم د اغورزی لا تستاخرون چې تاسو ورستو نکړلای شي عنه د اغینا ساعتا یو ساعت ولا تستقدمون او نه تاسو وړاندې کړلای شي وقال الذين اوایها کسان کفرو چې کافران دي لن نؤمنا هیڅ کله مونږه ایمان را نوړو بهذا القران په دې قران ولا او بالذي په هغه کتاب باندې بین یده چې د نوړاندې وو ولو او ګرکا یعنی کاش ترا چې وګوري ایز الظالمون په وخت ظالمان موقوفون چې ودرولې بشي عند ربهم د دې رب وړاندې يرجعوا اړوي بعضهم زنه د دوینا الی بعض زنوتا القول خبره ان یو بل سره خبرې کوي معنی دا ده يرجع بعضهم الى بعض القول یو بل سره خبرې کوي او خبرې بدایي یقول وایب الذين اكسان استضعفوا چې کمزوري غنلی شي وو دنیا کې چې کمزوري وو للذین او خلقتا استكبروا چې هغه تکبر کړو لولا انتم شنوي تاسو لكن ان کچیر تاسو نوې لكنا نوې بمونګه خامخا مؤمنین ایمان راوړونکي استاد وجنه ز گمراه شمه چې ته نوې نما به ایمان راوړل قال ابوای الذين كسان استكبروا چې تکبر کړو مشرانو للذين كسانوا تا استضعفوا چې کمزوري غنل شي وو انحنو صددناکم آیا موږ تاسو منی کړی وای موږ په زور منی کړی وې ته ان الهدى د هدایتنا بعد ورستا اس جاءکم چې کله راغی تاسو ته بلکې کنتم وای تاسو مجرمین مجرمان نو ما خبره مولې منله ما ته چې غوښله نو بیا ما پس روان شي تاسو زما د خبره مخالفت کړو تاسو زما په خبره خلاف باندې احتجاج کړو تاسو خلک ځان سره ملګری کړی وای نو ته بس روان شې ما پسې وقال الذين او وای کسان استضعفوا چې کمزوري کړی شي وو للذين او کسان ته استكبروا چې تکبر کړو یعنی مشران ته بلکې مکر الليل هغه چلونه د شپې او نهار او د ورځې ان تاسو چې کوم هغه مکرونه کول اظهار کلا تأمروننا چې حکم وکاو تاسو موږ ته ان نکفر دا چې موږ کفر وکړو انکار وکړو بالله د الله ونجعل او جوړ کوم له د الله د پاره اندادن شریکان واسروا او دی پټکی الندامت خپل پښیمانتیا لما هر کلار او العذاب چې وګوري دو عذاب وجعلنا الاغلال او موږ بواچو الاغلال توقنا فی اعناق فسټونو الذين دغو کسانو کې کفرو چې کافران دي هل یجزونا آیا یعنی نبوی بدلا د دوی نبشي ور کوله بدلا دوی ته الا مگر ما هغه کانوا يعملون دوی چې عمل وکاو وما ارسلنا او ندر را لګل موږ فی قريه اس یو کلی کې من نذیر سوکر ور کون کې الا مگر قال اولی مترفوها مترف معنا می تاسو بار بار کړی وا هغه سړی ته ویل کیږي چې الله تعالی دنیا وسایل ور کړی وي دولت مال ډیر او به د مال او د دولت په بنیاد باندې هغه قبر کوي دا الله تعالی نافرمانی کوي ان بشکمغا بما پهغس ارسلتم چراغلی شوی تاسو را لګلی شوی تاسو به پاغه باندې کافرون انکار کوونکیو وقالوا ذي اولي نحن منغا اكثر اموالا دیر یو مالونو کې او اولادونو په اولاد کې وما نحن اونيمغا بمعذبين چې سزا برا کولې شي یعنی موږ ته سزا را نکړلې شي قل دور توایا ان ربي بشکر الزما يبسط الرزق فراخي رزق لمن اغچاد پارا
یشاء چغو غوړي ويقدر او تنګر ولي ولكن اکثر الناس اکثر د خلقنا لا يعلمون پوهیږي وما اموالکم او ندی مالون دستاسو ولا اولادکم او اولاد دستاسو بالتي هغا ان دا مالون او اولاد دا سندي تقربکم چې نږدې کی تاسو عندنا مونږه ان استاسو مالونه مونږ ته نشي نږدې کوله زلفا په نزدېکت کې په قربت کې الا مگر من اغچا امنا چې ایمان راوړې وي او عمل وکړو صالحا نیک ایمان او عمل صالح به ما تر نږدې کوي مال او دولت منشي دار نږدې کوله فاولائک بسمدغه کسان لهم دوی د پاره جزاء ضعف بدل دا او ضعف دچندا بما په سبب د هغه عملو چې دی عمل کړو وهم او دوی فل غرفات په بلا خانو کې جنت بلا خانو کې امنون په امن سروي والذین هغه کسان یسعون چې کوشش کوي منډه وهي فی آیاتنا زمونږه آیاتونو کې معاجزین د شکست ورکولو چې کنه دا عاجز کومګه شکست ورکو ناکامای کو اولئک هم دا کسان فی العذاب فعذاب کې بمحضرون حاضر کړل شي قل تورو یا اے پیغمبره ان ربی بشک رب زما یبسط الرزق فراخی لو فراخی رولی پروزی کې لمن هغه چا د پاره یشاء او چغو غاړي من عباده د خپل بندگانو نه ويقدر او تنګر ولی له چا ته چې غاړي هغه له هغه د پاره یعنی الله چې چاته غاړي او دلته یو حدیث ته د بخاری شریف ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دنیا کې رزق د الله تعالی په معیشت سره تعلق لري رضا سره نه لري نه د الله خو خدا چې چاته ورته خدای الله تعالی د رضا په بنیاد باندې د رزق تقسیم نه ده شکر تا نه رضی دې نو تا ته ډېر درکې او بل نه خفد نه هغه ته بلګ ورکې په دې بنیاد باندې د تقسیم نه ده دا د الله تعالی د خوخه په بنیاد باندې ده چاته خوخه وی نکان خلک ډېر مالداري کی چاته خوخه وی غریبان خلک ډېر زیات مالداري کی دا د الله تعالی د خوخه په بنیاد باندې ده یعنی دا غلط فهمي کې رانه شي چې کله سړی وایي چې کله زبا ډېر نیک عمل کوم نو ولې غریب یم وغیرہ دې بنیاد باندې نه او دا امدی حدیث په دویمه حصے کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دو فرشتي دي چې روزانه رانځليږي او د یو فرشته دعا کوي چې الله تعالی خرج کوونکی ته نور زیات ورکړي دغه په مال کې برکت واچي او دویمه فرشته چې کومه دغه دعا کوي چې الله تعالی بخیل ته شوم ته الله تعالی دغه په مال کې برکت وانه شي او هغه نه دغه مال واخلي نو دا د دې آیت باره کې وما انفقتم اواغت چې خرج کوي تاسو من شيء د تشینا فهو بسغب يخلفه بدل در کی تاسو ته د هغه نه څومره چې تاسو خرج کړی دي الله به هغه بدل تاسو ته درکړي وهو هغه خير الرازقين خرزق ورکون کده ويوم بغورت يحشرهم تراجم بکی دوی جميعا ټول ثم بیا یقول ابوای للملائکه فرشتو تا اها اولئ ایام دا خلق دی ایاکم جستاسو کانوا یعبدون دوی چې عبادت وکاو دا خلق راجم کی بیا الله فرشتو نه بختنو کی چې دا دي چې تاسو عبادت وکاو تاسو د خدای درجه درکړی و قالوا ابوای فرشتي سبحانك پاکت انت ولينا زمونږ دوستي من دونهم سوا د دوینا بل کې کانو دوی یعبدون چې دی عبادت کو الجنه پیرانو ان د شیطانانو اکثرهم اکثر د دوینا بهم باغی باندې ان په شیطانانو باندې مؤمنون ایمان یا یقین کوونکیو فالیوم بسن رضی الله یملکو مالکان بنوی بعضکم زن دستاسنا لبعض زن د پارا نفعا د فائدې ولا ضر او نه د نقصان نن ورځ تاسو پتا فائدہ او نقصان نشي ورسوله د پیریان او د انسانان یا چې د الله په مقابله کې ناجایز خبره منلي وي ونقول موږ وایو للذین هو کسانتا ظلموا چې ظلم کړو ذوقوا اسکای عذاب النار عذاب د اور الذی هغه کنتم بها چې وای تاسو بها هغه پورې تکذبون چې دروغ مو ویلې دروغجن به غنو و اذا هر کلا تطلع چې رسل شي علیهم باغوی باندې آیاتنا زمون آیاتنا بینات واضحه قالوا وای ما هذا ندیدا ان ندیدا آیاتنا نور
الا مگر رجل یو سړی دی یریدو چې غواړي ان یصدکم چې من کی تاسو عما د اغنا کانا چې و یعبدو چې عبادت وکاو اباؤکم پلارانو دستاسو دا سړی نور څه نه غواړي خو د پلان نیکه طریقې نه مونږ کوي وقالو دیوائی ما هذا نددا ان دا قران الا مگر دے افکن دروغ دی مفترن چې ځان نجل تړلې شوی دی دا دروغ دی ځان نه تړلې شوی وقال الذين ابوا يغ كسان كفروا چې کافران دي للحق حد فارا لما جاءهم الكل چراغ لدویتا ان هذا نددا الا مگر دے سحر مبين جادو خرا وما آتیناهم او ندی ورکړې موږ دوی ته من کتبین د کتابنا یدرسونها چې دوی تلاوت درس کوي دا غي ان لولي هغه وما ارسلنا او نو لګل دې موږ الیهم دوی طرف ته قبل کتا نمخ کې من نذیر تو کېره ورکوونکې په دې عربو کې ځکه چې د اسماعیل علیه السلام په خاندان کې خپل څوک نو راغله وکذب او دروغ غنله او الذين او کسانو من قبلهم چې دین وړاندې وو وما بلغوا او دا ندي رسیدلی معشار لسمه سیتا ما دهغنا اتیناهم چې ورکړي موږ هغه ته فکذبوا بدوی دروغ غنل رسولي زما پیغمبران ان دې قریش نمخ کې چې ما چاته تکتونه ورکړي دوی د هغه د لسمه برخې کې ندي او دوی به دومره لا نغيږي یا غرور کوي په دې لوندې طاقت باندې فكيف كان بسنگ شو نکیر عذاب زما قلوا يا انما بشك خبر دا بلندا اعذكم زنسيت قوم تاستا بواحده فيوي خبري باندې اندا چې تقومو درګی تاسو لله الا تعالی متنا دوا وفرادا او یو ثم تتفکروا به تاسو فکر وکئ ما بصاحبکم ند ملګری دستاسو ان نشتا په ملګری دستاسو من جنتن سلیوانتوب ان هو نددا ان دا پیغمبر الا مگر دے نذیر ير ور کون کې لکم تاسو د پاره بین یدی وړاندې عذاب شدید عذاب سخنا قل ورته وایا ما سالتکم اغت چې ما سوال کړی وی تاسو نه ان کثیر ما زغختی وی تاسو نه من اجر د مزدورینا د بدلنا فهو لكم بسغد تاسو وی ان کته دې ته وایا کما تاسو نه بدل مزدوری پیسې غوښتي وی ورته هغه تاسو شي زینه غواړم ان اجریا ند بدل زما الا مگرشتا علی الله بلا تعالی باندې وهو او اغا على كل شيء شهید هر یو شی باندې گواه ده قل ورته اویا ان بشک ربی رب زما يقذف بالحق غلبه ورکی حق تا ثابتای حق علام الغیوب اغا خبوه ده په پټو شینو باندې قل ورته اویا اے پیغمبره جاء الحق راغله الحق وما يبدئ الباطل او نه په اول ځل پیدا کړي هغه باطل معبود دوی وما يعيد او نه به دوباره پیدا وکي نه اول واره کول شي او نه بیا کول شي او یا مراد دا دی چې د دې هغه باطل خدایان نه حول څه شی او نه بیا څه شی جوړ شي دا غینا قل هو یا ان ضللتو کثیر ز بلا رشما فانما بس بشک خبر دا د بل نه دا اضلوا زب بلارکی گما علی نفسی بخل ځان یعنی سزا به زما بخل ځانی بلارکی دل زما بخل ځان دی و ان اهتدیتو او کبیا زه هدایت باندې ما فبما بس یعنی په سبب د اغا یوحی چې وحی کیږي الی ما طرف ته ربی رب زما چې وحی کوي رب زما ما طرف ته ربی رب زما انه بشک آغا سمیع اوریدن کې قریب او نږدې ده ولو ترى کچری ته وګوري اس باغ وخت کې فزعوه چې دوی او یریږي یا براشي فلا فوتن بچ کېدل بنشي واخذوا او نیول بشي من مکان قریب د ذهن نږدېنا وقالو دوی بوای آمنا موږ ایمان راوړل ان دوی گرفتاری بنږدې وي او تقدیر بنشي او دوی بوای چې موږ ایمان راوړل به بده باندې وان او شرط دی کم دې کې دي یعنی ممکن دي د پاره داسې لهم دوی د پاره التناوشو حاصل اول د اغه د تشي د ایمان یعنی کله چې دوی قیامت کې ودرېږي او د عذاب وګوري هغه وخت کې بدی بیا وایي چې موږ ایمان راوړل نو الله فرمایو ان لهم التناوشو کم دې نه بدی وس ایمان حاصل کی دغه چې ایمان خو دې لپاره فائدہ وکوله دنیا ته دنیا ختم شوی دا خوشتن اړنګ دوران ده هغه د لپاره دوباره نشي تللی دوی نو کم زنه بده حاصله کی هغه دنیا مم مکان بعید هغه لرنا
فقد پتا کی سرا کفرو دی انکار کړو به د دینا من قبل دین وړاندې په دنیا کې د قیامت دراتلو نه انکار کړو ويقذفون او دی بغرزول وشتل به بالغیب پنل دو سرا من مکان بعید د زید لرینا د قیامت باره کې بزان نه اٹکل وشتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې بزان نه خبرې وکولي او دا غره الزامات په لګول وحیلا او بواب چول شي بینهم د دې پمنځ کې و بین او پمنځ ما د هغه شي کې یشتهون چې دې بغواړي د دې چې کوم شی غواړي یعنی دا دوباره ژوندۍ د دې پمنځ کې به حایل شي هغه مرګ کمال کڅنګا فعلا شیو باشیاءهم د دوی غونتی نور خلق سره من قبل دین وړاندې څه شیو جهنم ته ورخته شیو او څه براشي مرګ براشي مرګ ولې راشي مرګ ولا راولي د ګډ په صورت کې به ذبح کی او بیا بچا باندې مرګ ناراضي دا مرګ ناراضي چا باندې انهم بشکدوی کانوا فی شک مریب په شک مضبوط کې لوی کې بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاطر دا مکی سورت ته د توحید دلائل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پکې تسلی ده او د کائنات باره کې بهترین طریقې سره د الله تعالی بیان ډېر بهتر طریقې سره الحمدلله ټول تعریفونه الله د پاره دی فاطر السماوات پیدا کون کې د اسمانونو دی فاطر هغه چاته ویل کیږي چې شی جوړ کی او بیا خراش تراش کی او خې طریقې سره بیا خیسته کی خیسته کی ورسته د پیدا کولونه السماوات اسمانونه والارض ازمکا جاعل الملائکه جوړون کې د فرشتو دی رسولن پیغام رسون کی د فرشتي اولی اجنحتن چې خواندانی دي د وزرو د فرشتي مثنا دو وزرو وثلاثه او درو وزرو وربع او تلور وزرو یزيدو زیاتی فی الخلق په پیدائش کې ما یشاء او څه غواړي ان دې مراد ده چې نه زیات وزرم کې دی چې د فرشتو دغه چې بخاری شریف کې حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما جبرائیل علیہ السلام چې اولیدو نو شپته وزره یا شپته لاسونه د جبرائیل علیہ السلام او بل حدیث د عائشہ رضی الله تعالی عنها ده په ترمذی شریف کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیہ السلام په اصلي شکل کې دوه کرته لیدل او دوه کرتونه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د هغه شپته وزره وي نو دې مطلب چې زیاتیم کې دلی شي کمیم کې دلی شي ان الله بشکل تعالی علی کل شیء قدیر په هر شی باندې قادر دی ما یفتح الله هغه چې خلاص کی الله تعالی للناس خلق د پاره من رحمت اند رحمتنا څه مطلب دی یعنی څه فیصله چې وکي الله تعالی خلق د پاره د رحمت ورکولو فلا ممسک لها هیڅوک نشته بندون کې د هغه هیڅوک به بند نکړل شي هغه وما يمسك او څه چې بند کی هغه فلا مرسلا نو هیڅوک نشته خلاصون کې له د هغه هیڅوک به بیا راونه لګي هغه چې الله عیسی کی او دا بیان مخکې تاسو اوریدل د په سورته انعام کې من بعده ورسد اغنا وهو العزيز وغال تعالی زور ورد الحکیم خوند حکمت ولده یا ایها الناس اے خلقو اذکروا یاد کړئ نعمت الله نعمت الله تعالی علیکم په خپل ځان باندې پتا سویني په ځان باندې هل من خالق غیر الله هل آیا من خالق تخشت پیدا کون کے غیر اللہ سوا د الله تعالی نا يرزقکم چې روزي در کی تاسو ته من السماء اذ اسمان والارض او دزمکنا لا اله نشتبل کا ساز مددگار بل معبود الا هو مگر هغه ده فانا توفقون بس کم طرف ته اړولي رواني تاسو و ان یکذبوک کچری دوی دروغ نسبتو کی تا فقط نو تحقیق سرا کذبت دروغجن ګڼل شي رسولون پیغمبران من قبل کتا نوړاندې و الى الله ولا تعالی ترجع الامور ټول کارونو فیصله واپس کړل شي یا ایها الناس اے خلقو ان بشک وعد الله وعد الله تعالی حق در اشتنی دا فلا تغرنکم بستاسو دی دوکی کی وانه چي الحیات الدنیا ژوند دنیا ولا یغرنکم او دوکدر نکی تاسو ته بالله د الله مبارک الغرور ادوکی ور کون کې ان شیطان تاسو الله بارک دوکن کی او د دنیا اخرت بارک تاسو دوکن کی ان شیطان بشک شیطان لکم تاسو پر عدو دشمن دے فتخذون تاسو هم جوړ کئ اغا عدو په دشمنی باندې تاسو مغه دشمن اونې صحیح انما بشک خبر ادا د بل نه دا يدعو دے بلن ورګي حزبه خپل ډلتا ليكونوا د لپاره چې شي دوی من اصحاب السعید ادا دا ټول ملګری د اورنا
دې لپاره دوی دعوت ورکړي د شیطان چې زه څنګه جهنم کې اور کې سوځما دا غره دوی هم وسوځي الذين كسان كفروا چې کافران دي لهم اغوی د لپاره عذاب دې شدید سخت والذین كسان امنوا چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات او عملونه وکړل لهم دوی د لپاره مغفرة بخنه ده او اجر کبیر او اجر دی لوی افمن آیا هغه څوک سوینا چې خسته کړی شوی دی له هغه د پاره سوء عمله بد عمل ده هغه فرآه حسنا بهغه ګوري خسته هغه یعنی الله د شیطان ورته بد عمل خسته کړی دی او د خیال چې غزه خسته کومه د خیال چې غزه خسته کومه او دې به لګیدل باغه کوي یو معنی دا چې کومه ما وکړه دویمه معنی دا چې هغه سړی چې د هغه ذهن کوک شوی دی هغه بد کار ورته خخ کاری گناہ کوي هغه ورته خستخکاری بدکاری کوي هغه ورته خستخکاری غلا کوي هغه ورته خستخکاری هغه بارے الله فرمایي فإن الله بس بشک الله تعالی یذل گمراه کوي من هغه څوک یشاء او چې وغواړي ويهدي اولار خي من هغه چاته یشاء او چې هغه وغواړي فلا تذهب بس لار دین شي نفسک ځان دستا یعنی ځان هلاک نکي علیهم پدوی باندې د دې په خفغان باندې حسرات وجد افسوسنا ان الله بشکل تعالی علیم په هده بما يصنعون باغوانی چې دوی کوي والله تعالی الذي اله غزات ارسل شرالگی الرياح هواغان فتثير بیا او چتای بدی هواغان سرا صحابا وريزي فسقناه بمنغ رواني کو هغه الى بلد دغډک وريزي د ابونا الى بلد یو خا طرف ته میتن چې مړوي اني وچوي فاحيينا بسمغ ژوندې کو هغه به په دې ابو ذریعہ سره الارض ازمکا بعد موتها ورستد وچوالي د اغینا كذلك النشور دغه رنگ استاسو دوباره را پاسیدل دي من کان څوک چې وی ان غواړي یرید چې غواړي هغه العزت عزت فلله العزت جميعا بس الله د پاره عزت ته اټول الیه د الله تعالی طرف ته یسعد خیجی الکلم خبر الطیب پاکی صفا والعمل الصالح يرفعه دی باندې ځان کوئی کوي الله ته خیجی خی خبري خو والعمل الصالح دا نیک عمل يرفعه او چتای د اخی خبري یعنی که یو سړی صرف په خلی باندې خی خبري کوي نو دا بالا ته نه خيږي خو که یو سړی عمل ورسره موجود دی د خو خبرو د پاره نو دا نیک عمل بده د خبري الله ته ورسي او دا سورۃ صف کې مستر روان دي مخکې تیر شوی دي تاسو د پاره چې الله تعالی فرمایي چې صرف خبره کوي او عمل نه کوي دا د الله په نسبت باندې سخت ګناه ده کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دا ګناه ده چې ته کوم خبره کوي او غنه کوي نو ستا نیکو خبره د پاره ستا عمل ضروری ده چې ته صرف د گفتار غرضی نه بلکې د کردار ور سره کا چې ستا خې خبره الله ته ورسي والذین واکسان یمکرون چغی چلونه کوي السیئات بد چلنا لهم غوی د پاره عذاب شدید سخت ومکر او تدبیر اولئک دغه خلقو هو یبور دغه بربادی دغه سرتن رسی والله ولا تعالی خلقکم پیدا کړی تاسو من تراب د خاورنا ثم بیا من نطفه د نطفینا ثم بیا جعلکم جوړی کړی تاسو ازواجا جوړی وما تحملوا او نحملیږي من انثى اسیو خزنا ولا تدعوا او نه بچي پیدا کوي الا بعلمه مگر په علم د الله سره الله په علم کې د هر صلاته پته ده وما يعمر او عمر نه حاصلې من معمر هیڅ یو عمر ولا ينقص او نکم اول شي من عمره دغه د عمرنا الا فی کتاب مگر لیکلي دي په کتاب کې ان بشکا ذالک دا علی الله بلا طلبانی یسیر آسان دی وما یستوی البحران وندی برابر دو دریابونه هاذا دا ان دا یو عذب خوګ دے فرات تندمتون کې دے سائغ دا خوګ دے شرابه فند اغه اسکل د اغه فاسان سره تیریږي اسکل د اغه وهذا دا بل ملح مالګین دے مالګدا اجاجن چی دا تریخته یا تریو ده ومن كل او دهرينا تاكلون تاسو خوراک کوي ان کتریخ دریاب ده او کله خوګ دریاب ده دوړو نه تاسو خوراک کوي لحمن غخا طريا تازه او د لفظي معنی طريا نرمه
مای غوخه وغیرہ وتستخرجون او تاسو روباسي حلیه کالی تلبسونها چې تاسو اغوندي اغا تاسو هغه نه بیا خپل زیور جوړوي وترل فلکا او تبګوري کشته فيه پدې دریاب کې مواخره چشلون کې بوید اوبو لتبتغوا دې د پاره چې تاسو اولټوي من فضله داغه د مهربانینا کاروبار حلال روزي ولعلکم او شاید چې تاسو یادې د پاره چې تاسو تشکرون شکریا ادا کړئ یولج الليل نباس شپه فی النهار بورز کی و یولج النهار او نباس ورځ فی الليل بشپه کی وسخر الشمس او تابع کړي دي مرسترګ ول قمر اس پګمې کلن دا ټول یجری روان دي لاجل یونټی مسمن مقرر پوری ذالکم الله تاسو الله دې ربکم چې رب تاسو دې له الملک عمدد پر بادشاہی دا والذین اغسان تدعون چې تاسو رب علی من دونه سوا د الله تعالی نه ما یملکون دوی مالکان ندی من قطمیر قطمیر د اډو کې د ازړی باندې چې کومه غنری پرده ده هغه ته ویل کی یعنی زاره برابر د کجوري د اډو کې هغه پرده پوري ان تدعوهم کچیر تاسو بلای دوی دعا کوي د دوی نه لا يسمعون ذي ان ناوري دعاءكم بلن دستاسو دعا دستاسو ولو سمعوا او کچیر دی بیا واوري هم مستجاب لكم ندی جواب نه درګی تاسو ته مطلب قبل اول نشي دعاګانې دستاسو د دې دعاګانې کته وغواړي ناول خي اورينا چې وایوري مثلا کته وای نو به قبل اول نشي و یوم القیامت پرد قیامت به یکفرون انکارو کی دوی بشرککم تاسو د شرکنا تاسو چې تاسو دعاګانې رب علی چې یا فلانیا قیامت کې ومغه انکارو کی چې دی مونږه ته عبادت یې مونږه دعاګانې نه وغوښتي ولا ينبئك او تاب خبر نکی څوک مثلو خبير پشان د خبر ذات چې الله دې ان الله پشان دې ببل څوک ته د حقیقت نه خبر نکی یا ایها الناس خلق انتم الفقراء او تاسو غریبان یی الی الله الا تا محتاج یی والله ولا تعالی هو الغنی اغا بحاجت دے مالدار دے الحمید صفت کرے شوی دے ان یشا کچیر اغا اغواڑی یذهبکم نبوب دی تاسو پناه بکی تاسو هلاک بکی تاسو ویاتی اوراب ولی بخلق جدید مخلوق نوے بل وما ذالک او نددا علی الله بلا تعالی باندې بعزیز گران یعنی تاسو بتلل او نوے مخلوق پیدا کول دا پالا باندې گران ندی ولا تزرو او نبوچتی وازرتن یوچتون کې وزر اخرى بوج دبلشا وان تدعو او کشیر وبلی مثقله یو بوج ولا اله حملها اغفل بوج تا چې کني راشه اوچته کا لا يحمل نو اوچت بنکړل شي منه دا غنا شیء هیڅ شی ذره برابر هم ولو کان اگر کوي دا आवाज کون کې د بل ذا قربا د رښتې نږدې نه کډیر خپل ولی نوی خدای د بل چا بوج نشي چې تول قیامت پورې دی انما بشک خبر دا بل نه دا تنذرو تیری الذین کسان ان استایرا فائدہ کوي هغه کسانو ته یخشون چې غیریږي ربهم د خپل ربنا بالغیب په غیب باندې پنلی دو سرا واقاموا الصلاه او قائم کوي منذ ومن او هغه څو تزکا چې پاک شو فانما بدبشک خبر ادا د بل نه دا یتزکا چې دې پاکی د لنفسه خپل ځان د پاره دا یعنی فائدہ د خپل ځان دا و الى الله المصير او الله تعالی طرف ته واپس تلل دستاسو وما يستويون دي برابر الاعمال والبصير او لذن کې ولا الظلمات ولا النور او نتیاری او رڼا ولا الظل ولا الحرور او نسور او گرمی دا سره برابر ندي وما يستوي او ندي برابر الاحياء ژوندۍ ولا الاموات او نمړي ان الله بشکل تعالی يسمع او روي من اغچا يشاء او چوغړي وما انت ونيت بمسمع او رون کې من اغچا فی القبور چې په قبرونو کې ده یعنی چې زمير مرده هغه د بارا د څواوري او یا چې څو قبر کې ده مثلا ناغه خناو یا وزنو چغي ان انت نيت الا مگر یہ نذیر یا ور کون کې ان بشکمغا ارسلناک لکلیت بالحق بحق سرا بشیرا زیر ور کون کې و نذیرا او ير ور کون کې وان من امه او نشتا هیڅ یو امتنا الا مگر خلات يرشوه فيها باغی کې نذیر ير ور کون کې و ان يكذبوک او کثیر دوی دروژن وګڼیتا فقد نفدا کی سرا کذبا دروژن غنلیو الذين او کسان من قبلهم چې دین وړاندیو ته دروژن غنلیو هغه پیغمبران
جاءتهم راغلی ودویتا رسلهم پیغمبران دوی بالبینات بواضح و نشانات سرا وبالزبر او بصحیفو سرا وبالکتاب او بکتاب والمنیر روخان سرا ثم بیا اخذت ما اني والذين كسان كفروا جي کافران دي کفر وکړو فكيف كان نكير بسنګ شو عذاب زما څنګه شو انجام زما د عذاب الم ترى ايتان دي کتدري ان الله بشکل تعالی من السماء انزل راوي من السماء اذ اسماننا ما ان ابا فاخرجنا بامغرو استلي به بدي ابو ذريه سرا ثمرات میوه مختلفا چې مختلف دي الوانها رنگونه د اغه ومن الجبال او زنه د غرونه جددون چې زنه هيسي دي د غرونو بيدون سپينه وحمر او سري مختلفون چې مختلف دي الوانها رنگونه د اغه وغرابي بسود او زنه پکې تک دور دي اسود جمع د سود زنه پکې تور دي ډېر تور دي زنه د غرونو څنګه چې غرونه مختلف دي همدا غرانګه د انسانانو مزاجونه مختلف دي څوک ډېر ومني څوک نو ومني څوک گمراشي څوک بسمه لاره باندې شي ومن الناس او زنه د خلقنا والدواب او زنه د جناورنا والانعام یعنی هغه جناور دابا جمع ده کنه والانعام او د سارو چوپاینا مختلف دي الوانه رنگونه د اغوي كذلك هم ده غرانګي انما بشک خبر ده بلنه ده يخشى الله يريګ د الله نه من عباده دغه بندگانونا العلماء عالمان څه مراد دلته نه لکه چې الله دلته کائنات ذکر وکړو او بیا وایي چې یریږي عالمان فکاله چې دلته د فقه او د ترجمه او د حدیث او غیره ذکر کړي وي نو بیا موږ ویل چې د عالمان د الله نه ډیر یریږي نو دا مراد نه ده چې موږ دا کم چاته عالم وایي چې دغه د الله نه ډیر یریږي نه مراد دا نه ده مراد دا ده د ورستو ټکی ته وګوره چې انما یخشى الله بشکا یریږي د الله تعالی نه هغه څوک دغه د بندگانو نه چې هغه عالم وي چا چې ير راغلا چا چې الله او پیژند چا چې الله د ټول طاقتونو سره او پیژند نو بس دغه عالم دی او دې باندې کې دا یو دوه قولونه تاسو وګورئ او بیا تاسو حدیث اورئ بیا تاسو وایي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د دې باره کې فرمایي چې د علم کثرت چې چا سره وي او ډېر حدیثونه هغه بیانوي نو د عالم نه دی بلکې عالم هغه څوک دی چاته چې ير حاصله شو د الله تعالی نه څومره چې چا د الله نه ير زیات وا دومره دا ډېر زیات عالم دی څومره چې چا څوک الله نه ډېر ویریدو یو سړی سره ډېر علم دی خو الله نه یریږي شیطان ډېر لوی عالم څوک دی بلم ابن باور نه لوی عالم څوک کعب بن اشرف نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې لوی عالم څوک او د اوس د يهودو او د عیسایانو عالمان چې د قران کریم موتانه ورته خبر دي هغه کې یره نشته د الله نو چې یره نشته نو د عالمان نه دي هغه زمونږ دی او هغه د بل چا دی او د بل چا دی خو چې هغه کې یره نه وي هغه مراد نه یره ده مراد نه یره ده او د یره څنګه پیدا کیږي یره پیدا کیږي د الله تعالی په دې کائناتو کې مسلسل سوچ کولو نتیجې کې او د هغه نتیجې کې به الله د طاقت او د قوت او پیژنې نو تاسو په کې یره پیدا وشي او هغه یره بتا د پاره او هغه طرف ته اشاره ده دې کې الله تعالی فرمایي او حسن بصري رحمه الله علیه هغه فرمایي چې علم هغه ده علم د هغه چا دی چې حاصل کو علم چې په غزل کې د الله یره پیدا وشي او چې حاصل کو داسې علم چې هغه په ځل کې یره پیدا نشولا دا سره عالم نه دی ان علم په بنیاد باوجود چې په ځل کې یره پیدا نشو د الله نه نو هغه علم حاصل کړي نه دی نه هغه علم ته پیدا ورسیږي همدارنګه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې علم کامل دی هغه چې الله پیژني او دا ضروري خبره ده د کائناتو لپاره ان الله بشکل تعالی عزیز ذرور ده غفور او بخون کې هم ده ان الذين بشکا کسان یتلون چې تلاوت کوي کتاب الله کتاب د الله واقاموا الصلاه او قائم کوي منذ انفقوا او خرج کوي مما د اغمال رزقناهم چې موږ ورکړل هغه ته سرا پپټوالا نیتن او بخارا يرجون دي امید ساتي تجارتن د هغه کاروبار لن تبور چې نشته برباد د لغې د پاره ليوفيهم دې لپاره چې پورا ورکی دوی ته اجورهم بدلې دوی ويزيدهم او زیات کی دوی من فضله د خپل فضلنا انه بشکا غفور بخون کده شکور او قدردان هم دې شکرې ادا کون کو قدر کون کې هم دې
او دلته یو ځل دا خبره بیا هم تاسو واورئ پرون درس کې تیر شوی و چې من فضله خبره د اصل کې د عمل په بنیاد باندې جنت نه ده د الله تعالی د فضل په بنیاد باندې ده تب عمل کوي د الله د فضل قابل کېدو د پاره عمل وکړه چې د الله فضل پتا باندې ثابت شي نو چې کله ثابت شي نو الله بدل کی د دې باره کې یو دوا احادیث تاسو واورئ تاسو اوریدلې دي د مخکې خو بیا واورئ تاسو دغه بلک تازه شي بخاری شریف حدیث ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې یو سړی واري یو سپه ولیدو چې د تګ وړ زیات او پلاندو خټو باندې خله لګوله د تند وجنه دا سړی لاړو او کوینه اوبراو چې تایید سره تشتم ندي نو خپل موزه او هغه کوزه کویتا او هغه کې لګي اوبره خجی او د سپه نو کوي اوبو ور کوي چې د تند ماته شي نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې د سړی د پاره د سپیته اوبو ور کول دا الله تعالی د جنت ذریعہ وګرځول اوس دا څه کارو څومره کارو دا او په مقابله کې یو سپه خود د کار د الله رضا لپاره او په نیت باندې اخلاص سره وو نو د لک شی هغه لپاره د الله تعالی د لوی فضل چې جنت دغه خاوند کو همدارنګ بل حدیث د رسول الله صلی الله علیه و سلم چې واری یو سړی په لار کې روانو د ازغو ونه و په غلار کې هغه ونه لار ورانه کړله ماته کړله الله هغه لپاره جنت واجب کو د کچتا د خلقو د لار نه تکلیف دې شی لري کړی دی والذي اولا هغه ذات او حینا چې وਹੀ کړی د مونږ ته الیکا ستا طرف ته منل کتاب د کتابنا یعنی دا کتاب دې چې وਹੀ کړی دا او هو الحق عمدا حق ته مصدقا تصدیق کون کړي لما د هغه د پاره بین یدیه چې دین وړاندې دي ان الله بشکل تعالی بعباده بقول بندگانو باندې لخبیر خبر ده بصیر اولیدن کې هم ده ثم بیا اورثنا مونږ ورسان کړل دا آیت ډیر مزیدار ده ډیر څو قرباني کوی شي ډیر وخت پورې زه خپلم نه پویدم ثم بیا اورثنا مونږ ورسان کړل الکتاب د کتاب الذين کسان کتاب نه مراد د قران کریم ده مخکې د نورو کتابونو ذکر تیر شو آیت نمبر 31 کې بیا ورته الله فرمایي بیا مدد کتاب یعنی د قران کریم وارثان جوړ کړل الذين کسان استفینا چې موږ غوړه کړل الحمدلله چې موږ الله تعالی په دې ډلې کې راوستي موږ الله تعالی دا کتاب را کړل موږ غوړه کړل موږ خوښ کړل من عبادنا د خپل بندگانو نه فمنهم بدن د دوینا ظالم ظلم کون کی دی لنفسه خپل ځان سره داړم باندې ډلل یعنی الله د خپل کتاب ته خوښ کړل خو په دې کې ځنه خلک داسې دي چې په خپل ځان باندې ظلم کون کی دي یو ډله شو ومنهم ذن د دوینا مقتصدون بیان راودا ان څه ګناه پکښتا خو نه کیانه پکښتا دا دویمه ډله ده ومنهم ذن د دوینا سابقون بالخيرات مخکې دن کې دی پنه کيو کې سابق ان مقابله کون کې دی پنه کو کې یو بل مخ کې منډه وਹੀ باذن الله په حکم د الله ذالک هو الفضل الكبير دا ډېر لوی فضل د الله دا ورستونه یا د دې پسې ما به تفسیرونه ولیدل او ټول تفسیرونه تقریبا په دې باندې اتفاق دی چې دینه درې وړه ډلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت به الله تعالی په درو حصو کې تقسیم کړي دي او ټول نه اول هغه دي چې هغه ډېر ظالمان دي دویم هغه دي چې هغه میان راو دي دریم هغه دي چې هغه مقابله کوي خو اجر ټول دشته دی الله به دا ټول بخي دا ټول امت به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به جنت تزي او د دې دلیل کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم د ترمذی شریف هغه فرمایي چې دا درې وړه ډلې به جنت تزي خدانو باندې ډله د کوم چې سابقون بالخيرات ده دا به بغیر حساب نه لاړ شي جنت ته او د دویمه ډله مقتصدون چې ده دا به په هلکا حساب سره مختصر غونډه حساب کتاب الو کی او بیا الله تعالی د جنت ته بوزي او دا دریمه ډله چې کومه دا مخکې کیدون کې د یو بلنا دیبا دا ظلم کوون کې ځان سره دا الله تعالی دا حساب سره وکي یا الله تعالی سزا ورکي او بیا دا الله تعالی جنت ته بوزي نو سزا د جهنم په بنیاد باندې یا د قبر کې یا د قیامت په بنیاد باندې خو زیب دا درې وړه او بعض خلکو تقسیم کړي دي داسي چې دا اول نه مراد صحابه کرام دي سابقون بالخيرات دي دویم نه مراد مقتصدون عام نکان خلق دي او دریم نه مراد ظالمان مسلمانان دي خو چې مسلمان وي او شرک نه کړي شرک له ظلم شرک نه له ظلم دغه چې زیب الله تعالی بخینا او هغه په دنیا کې معافي وغواړي نو بسغه لپاره به معافي جوړ شي بیا نو دا ډېر لوی فضل دی د الله تعالی دا ډېر لوی فضل دی د الله تعالی
جنات باغون دی عدن د همیشګری يدخلونها چې دوی بن نوزي اغیتا یحلون دوی باندې به اغستول شي فيها په دې جنت کې من اساورا اغا باغان اغا کړي د جبرشانو د چې کوم اغستول کی من ذهب د سرو زرنا ولؤلؤا او د ملغرلنا ولباسهم او کپڑے بدوی فيها په دې جنت کې حریر دوري خموي وقالو دی بوای الحمدلله ټول صفاتنا الله د پاره دی الذي هغه الله اذهب چې لری کړو عنا زمونږنا الحزن هغه غم زمونږه چې موږ غم جنو چې څه بکیږي موږ سره حساب څنګه کیږي او غیر الله موږ نه لری کو الله تعالی دې موږ تاسو ټول الته یو ځای کی څنګه دې موږ د آیتونه به یادو ان بشکا ربنا رب زمونږه لغفور شکور هغه ډیر بخون کړي او قدر کون کړي د شکرې ادا کوونکو الذي الله غذات احلنا شرای وستو بمونګه باندې دار د جنتیان وای کنه د جنتیانو خبر الله جاری دي دار المقامتی اغه همیشه د پاتې کېدو شرای وستو مونږه اغه ته چې نه د ختمیدون کدا من فضله بخل فضل سرا دا د الله فضل چې مونږه راوستو لا یمسنا چې نه برسیږي مونږ ته فيها په دې جنت کې نسبون څه تکلیف ولا او نه یمسنا رسیږي مونږ ته فيها په دې جنت کې لغو ستړمنتیا والذین واغسان د دې مقابله کې وزدانور کسان کفرو چې انکار وکړو لهم غوی د پاره به نار جهنم اور جهنم وی لا یقضا چې نه برازي باغې باندې ختمېدل فیصله یې ختمېدل باندې راځي علیهم باغې باندې فیموت چې کني دوی بمړشي ولا يخفف ان بکم کړل شي عنهم داغوینا من عذابها سهسه دغې عذاب کذالک هم دغرنګي نجسیمګه بدل ورکو کل کفور هر یو ناشکرتا وهم ذيب يسترخون چغي وهي چغو بچغي وهي الله دې متاسب معاف کړي الله تعالی دې متاسب خلق کرانه ولي فيها بدی جهنم کې ربنا اے رب زمونږه اخرجنا وباسمږه نعمل چې موږ عمل وکړو صالحا نیک غیر الذي اغ عملنا كنا چې موږ نعملو چې موږ عمل کاو یو ور موږ جهنم نو باسا چې موږ نیک عمل وکړو بیا الله جواب ورکړي اولم نعمرکم آیما عمر نو درکړې تاسو ته ما هغه یتذکروا چې نصیحت حاصل کړي وي فيه باغی کې من هغه چا تذکر چې نصیحت حاصل ول او غوړي وجا ان چا چې غختون هغه حاصل کړو وجاءکم اور غله او تاسو ته النذیر ير ور کون کې او په سوره بقره کې هم د کدي سوره ملک کې چې علم یاتکم نذیر تاسو ول ير ور کون کې نو راغله بیا بدی و چې بلا ولنا قد جاء النذیر مونږه ته ير ور کون کې راغله سوره ملک آیت نمبر 8 او 9 فذوقوا نبي الله اور تو فرمائی کہ بسو سکئی فذوقوا بسو سکئی فما للظالمین بس نشتا د ظالمانو د پاره من نصیر څوک مدد کون کې ان الله بشکل تعالی عالم غفوه ده غیب السماوات په پټو د اسمانونو والارض او د زمکه انه بشکل علیم خفویږي بذات الصدور پرازونو د سینو یا په خواندانو د سینو هو هغه الذي غذات او مغالات الله غذات جعلكم چې جوړ کړی تاسو خلائف خلیفگان فی الارض پزمکه کې فمن کفر بسوک چې انکار وکي فعليه نو هغه باندې کفر د هغه ده ان سزا او مغتدا نقصان او مغتدا ولا يزيد الكافرين او نبذياتي کی کافران کفرهم کفر دا غوي عند ربهم دا غوي پر رب باندې ان نبذياتي هغه د پاره دا کفر الا مگر مقتا سزا د الله تعالی غضب د الله تعالی ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين او نزياتوي کافران ان ځان د پاره کفرهم دا کفر د دوی الا مگر خساره نقصان قلت ورته اے پیغمبر ارایتم ایت سلیدری دی شرکاءکم شریکان دستاسو شریکان خپل الذين اغا تدعون چې تاسو دعاګانې غواړئ دا غوینا من دون الله سوا د الله تعالی نه ارونی او خیماتا ما دخلکو چې څه پیدا کړی دي من الارض دزمکنا ام لهم ایشتد د پارا شرکون څه شرک یعنی څه شرکت فی السماوات پسمانونو کې ام اتیناهم یا ورکړی دي مونږ دوی ته کتاب فهم چې دوی علی بینه په دلیل باندې دي ښکارا منه د اغینا بلکې
ان یعدو بلکې وعده نه ورکوي دوی الظالمون ظالمانو ته بعضهم زنه د دوی نه بعضن زنو ته ان دا مشرکان او د مشرکان او مشران او کشران او دین علاوه د منجوران یو بل ته دا ټول الا مگر غرورا د دوکي وعده خپل څه نه ځکه چې وعده چرته پوره کیږي الله تعالی د قیامت بار بار منظر موږ مخې ته پیش کو نو دا بچرته ټول دوکه دروغ دي چې یو بل ته دی وای د مشران کشران دوکه کړی دي چې داسې کوا او داسې کوا د کشران به خپل کې یو بل دوکه کوي نه دي دا وعده د دوی مگر دي دا د دروغو ان الله بشکل تعالی یمسکو اگر انی سی راټینګي السماوات اسماننا والارض عظمک ان تزولا دا چې کني ونه خوځيږي لکونه وਹੀ راونه ورځيږي ولئن زالتا او کچيري او خوځيږي ان امسکهما نشت څوک راټینګول کې د دوی من احدن هیڅوک ان نشي راټینګولې هما د دواړه ان امسکهما نشي راټینګولې د دواړه من احدن هیڅوک من بعده ورسته د اغنا ان کيو الله رو غرزين به څوک سره ولې نشي انه بشکا کان ذ حلیما بردبارا صبر کون کې غفورا او معافی کون کې واقسموا او دی سخت قسمونه قړلیو بالله بالا باندې جهاد ايمانهم ډیر سخت قسمونه لئن کشری جاءهم راغ دوی ته نذیر څوک ير ور کون کې دا آیت معنی کې آسان دی مطلب کې ګران دی خو مکی ولو ته اشاره ده مکی ولو بداویلې چې دی يهوديانو ته عیسایانو ته پیغمبران راغلي دي او دي پیغمبرانو کې سیمګه پوړاندې بیانې او بیا خبرې منی یا نه منی خو چې مونږ ته راغلې وې کومه تراشی بیا وتا سو غره چې مونږ پیغمبر راشي بیا څنګه موږ خبره ومن چنانچه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې نو به انکار یو نو به غو نه من نو قسمونه قولې و دوی سخت قسمونه کچېره راغې دوی ته نذیرون څوک را ورکون کې نه پیغمبر لا یکونن نو خامخ شب دوی خامخ احدا ډیر زیات پسې خلاره باندې من احد الامم د اغد وډلنا یعنی هر وډلا د اغو متننا او مخکینی فلما به هر کلا جاءهم چراغ دوی ته نذیر ير ورکون کې ما زادهم نو زیات نکو دوی الا مگر کوئی نفورا نفرت یعنی په نفرت کې نورم زیات لوخي خود منلا استکبارا وجد کبرنا د تکبرنا فی الارض پسمکه کی ومکر السیء او غچل تدبیر د بد ولا یحیق المکر او نپریوزی د تدبیر السیء او چې بد د مکر د بد مکر الا باهله مگر پکون کی د هغه مکر یعنی څوک چې مکر بد کوي نو هغه او په مغه باندې را پریوزی ګریږي په اومغه ته نقصان رسي څوک چې خفیه تدبیر کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یا د اسلام یا د هر هغه شی په مخ کې چې کم د الله تعالی په بنیاد باندې دي فهل ينظرون آیا دوی انتظار کوي ان نه کوي دوی انتظار الا مگر سنت الاولین هغه طریقې د پخوانو ان کوم عذابونه چې ما پخوانو ته ور کړی دي د مغه عذاب انتظار کوي فلن تجدا نتبعون ممیل سنت الله هغه دستور طریقې د الله د تبدیلا ستبدیلی یا سوک تبدیلی را وستون کې بدلون کې ولن تجدا اتبعون ممیل سنت الله د طریقې الله د پاره تحویلا تبدلن تغیر اولم یسیرو آیا دوی ګرځیدلی نه دي په الارض بسمکه کې فینظروا چې دی وګوري کیف کانت څنګه شو عاقبت الذین انجام د او کسانو من قبلهم چې دین وړاندې وکانو او غوی اشد ډیر سخت منهم د اغوینا قوتن په طاقت کې وما كان الله نتعالى تعالی ليعجزه چاجز کی دوی ان شکست ور کی دوی من شیء اند تشینا فی السماوات پسمانونو کې ولا فی الارض ون پزمکه کې دوی الله ته هیڅ نقصان نشي ورسوله انه بشکا کان ذی علیما بوها قدیرا قدرت لرونکه ولو یؤاخذ الله کثیر نول و الله تعالی د پاره الناس دخلکو بما کسبوا بعملن باندې چې دوی وکړل ما ترکا نو نبی و پر خودی علی ظهرها د پشا باندې ان پسمکه باندې من دابتن سوق سالرون کے تناول سادار ہے ولكن او لیکن یؤخرهم مهلت ورکی اللہ تعالی دویتا الى اجل مسمى تر یونیټی مقرره پوری دغه چې دا دنیا غوران شي نو هغه تربیه او هغه زندسری بم پکې ختم شي فاذا جاء بهر کلا چې راشي اجلهم غنټه دوی فإن الله بس بشکل تعالی کان ده بعباده فقبل بندگان باندې بصیرا لیدن کې بسم الله الرحمن الرحیم
إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ